کتونکو دا هغه ډیران دی مونږ ول راغلی یو چې زمونږ ډیرور خبره وکړه چې په قیر کلي نن سبا په 400 کې مردان کې د ډیران باندې یادېږي نو آیا د دې ځای څه ایم پی ای نشته ایم این ای نشته یا د دې کلي علاقې مشران نشته چې راشي او دا ډیران اوچت کړي د دوی ته راصفۍ راولي او دا د بیمارو یو غټه جاله ده. راځئ دې حوالې سره به مونږ دوی سره خبرې کوو. جی بسم الله الرحمن الرحیم. بچي دا زموږ دې کلي کې دا ډیران داسې دی که نه چې دا د بیمارو یو مرکز دی او دې نه خلکو ته ډېر زیات چې کوم دی نو تکلیف دی. بل دا ویڼی دي دا هم داسې دي که نه چې دې نه بیمارۍ خورېږي نو زمونږ ایم این ای او هر څه شته خو په وخت د ضرورت چې د هغې ضرورت بیا دلته وي چې د هغې ضرورت نه وي که نه نو په 5 کالو کې به یې نه وینې 5 کالو کې چې 5 کاله کله د هغې پوره شي بیا د زمونږ ضرورت پوره کېږي که نه نو بیا ایم این ایم را پیدا شي ایم پی ایم را پیدا شي نور مشران را پیدا شي د کلي مو سره ډېر خلک داسې شي ورسره خو دا شیزونه ورته نه ښیي او هغه ټایم بیا غټې غټې وعدې مونږ ته کوي خو لیکن دا ده چې اوس دې وخت کې چې کوم دی نو بیا یو هم نه ښکاري حالان کې دا د دې کارونه دي او د دې باندې چې کوم دی نو دې ته خلکو ته ډېر سهولت لکه چې اوس دا ګندګي ختمه شوه نو انشاءالله خلکو ته به چې کوم دی بیماریانې کمې شي بیمارۍ به دغه شي دا ویڼی پاکې شوې دا اوبه نکاسي چې کوم ده زموږ په دې کلي کې غټه مسله چې کوم دا د نکاسۍ ده که دا نکاسي ختمه شوه نو دا مسله هم حل شي خو لیکن دا د زموږ د ایم این ای او د مشرانو چې کوم دی د ایم پی ای د دې مشرانو دا کار دی چې دوی موږ له دا کارونه وکړي خو لیکن بجای د دې چې په دغه 5 کالو کې بیا دوی ته مخ نه راړي نو کوشش وکړي انشاءالله چې زموږ د اواز تر کوم ځای پورې مرسي نو دا دی چې کوم دغه خلکو ته ورسي که په دغه ذریعه باندې راغو زموږ په دغه نو سبا چې دوی راځي نو موږ ورته تابعدار ولاړ یو. رحیم جی ستاسو په سعادت سره تاسو ټولو شکریا ادا کوم او د سوشل میډیا په ذریعه باندې چې کوم د ای سی صاحب ته ډي سی صاحب ته جی ټولو عالمي محکمو ته چې کوم دی زه دا درخواست اقدم چې دا د فقیر کلي منځ دی او دې سره زموږ ټوله آبادي د خوشه او دا ډیران خاص د کلي په منځ کې پروت دی د مین روډ د پاسه باندې پروت دی او دې ته مخامخ چې کوم دی اسلامیه پبلک سکول دی ماشومان سکول ته ځي راځي او د دې نه ماشومانو ته مختلف قسم بیماریانې لګي بل دا د غر داسې ډیران داسې ولاړ دی چې دې نه هغه ټول آیسیان ناسي آیس کې ماشومانو باندې غلط اثر پروزي دنیا د خدای بیماریانې پې لګي څوک سحر وختي مونځ لځي مونږ سره خوا کې دا جامع مسجد دی جومات دی دلته سنیچنګ هم کېږي نو په دې وجه عوامو ته ماشومانو ته د کلي ټولو خلکو ته ډېر تکلیف دی نو ای سی صاحب ته دا درخواست دی مهرباني وکړي چې په دې باندې فوري ایکشن والیږي او بل دا زموږ دا لارې چې کوم دی دا حکومت کې اوس دا تقریبا 5 شپږ دا لارې جوړې شوې زموږ دغه لار د صدر صاحب چیرمن صاحب چې کوم دی دا لار ده دا شپږ لارې وشي چې دا زموږ دا یو لار پاتې ده په هغې کې د اوبو هم ډېر تکلیف دی اوبه هم نوځي او چې کله داسې باران ماران وشي نو اوبه ډېرې زیاتې ولاړې وي او د هغې په وجه چې کوم دی ټول خلک ډېر په تکلیف کې وي. حاجي دلته چې کوم دی د بېنظیر یونیورسټي ده او دا ټول بسونه دا ټول ګاډي په دې لاره ځي په بلې لار نه ځي او چې کله دغه بسونه راشي نو دلته چې کوم دی ټول ورځ جوړېږي ټولو خلکو ته ښه تکلیف وي ماشومانو ته د سکول والا ماشومانو ته ښه تکلیف وي او ټولو ته ښه تکلیف وي زموږ ایماندارو نو د دې رسه بندوبست وشي د دې ډیرانه چې دا ډیران دلته نظر اوچت شي نو ټولو خلکو ته به اسانتیا شي یوازې د مونږ ته نه په دې روډ باندې دا ټوله دنیا ځي راځي دا چې کوم دی دا کم روډ ورته وایي دغه یو اورسک روډ چې کوم دی دا څومره اورسک روډ دی دغه خلک ټول په دې لاره ځي راځي. جی کتونکو دا تاسو وکتل فقیر کلي کې چې کوم غټ غټ مسلې دوی ته راپېښې دي ټولو نه غټه مسله به کې دا ډیران و چې ډیران نو سم یو اوچت غر و نو دا هو د بجګي روډ چې کوم دی فقیر کلي د چرګانو چوک نه 5 کیلومتر فاصله کې دی خو حکومت چارواکو ته نه بالکل لاس اغشته دی نو هغوی ته مطالبات وکړل چې راشي او په دې فقیر کلي باندې هم خپل یو نظر واچوي. کیمرامین طفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پېښور.